بسم الله الرحمن الرحیم. د ابواب الصرف د دروسو په سلسله کې دا زمونږه لومبی درس دی. د درس د شروع کولو نه مخکې د تمهید په طور باندې یو څو اهمې خبرې زه ستاسو خدمت کې عرض کوم. د کوم کتاب چې مونږه شروع کوو نو تدې نوم دی ابواب الصرف، او دا مولانا محمد قاسم دامت برکاتهم العالیه دا هغې لیکلی دی. او تدې دروسو آغاز به مونږه تدې کتاب د صفحه نمبر 25 نه کوو. تدې نه مخکې چې دا کوم ابحاث دي په دې کتاب کې نو دا مقدمه ده او بعض قوانین دي پکې. نو کومه مقدمه ده په هغې کې چې کومې خبرې دي نو دا عام طور باندې مونږه په معلم الصرف کې ذکر کړي دي. دغه شان د کوم قوانین دي نو په هغې باندې زمونږه مستقل دروس هغه موجود دي. په دې کتاب کې دا کم ابواب دي مونږ به دا ابواب ذکر کوو، او په دې کې چې کم اهم قوانین جاری شوي دي مونږ به د هغې قوانینو نشاندهي کوو. او د قانون د جاری کولو نه مخکې به مونږه د قانون خلاصه هغه به هم بیانو چې دغه قانون لومبی زمونږه په ذهن کې راشي. البته کم جوازي قوانین دي، یعنی دا لفظ داسې ویلم جایز دی او داسې ویلم جایز دی، نو هغه به مونږ نه ذکر کوو. مونږ به صرف هغه قوانین ذکر کوو چې کم وجوبي دي، هغه قوانین ضروری دي، یا په هغې سره د صیغې کم اصلي شکل دی نو دغه اصلي شکل دا پکې بدلیږي، نو مونږ به دغه قوانین دا به پکې جاری کوو. نو مونږ به تدې کتاب صفحه نمبر 25 تدې نه به شروع کوو. نو مصنف دامت برکاتهم العالیه هغه فرمایي ابواب ثلاثي مجرد صحیح. نو د ثلاثي مجرد لومبی به ګردانونه کوي او بیا پسې ورپسې د ثلاثي مزید فيه ګردانونه به کوي. د ثلاثي مجرد تعریف مخکې مونږه ذکر کړی. نو ثلاثي مجرد هغې ته وایي چې د هغې د فعل ماضي په لومبۍ صیغه کې 3 حروف وي. د فعل ماضي په لومبۍ صیغه کې 3 حروف وي. بیا د ثلاثي مجرد د صحیح نه د هغې 6 ابواب دي. ضرب یضرب، نصر ینصر، فتح یفتح، سمع یسمع، حسب یحسب، او کرم یکرم. او صحیح دا د 7 اقسام ده، یعنی صحیح دی، مثال دی، اجوف دی، ناقص دی، لفیف دی، مضاف دی او محموز دی. نو صحیح هغې ته ویلی کېږي چې د هغې د فا، عین او د لام کلمې په مقابله کې نه حرف علت وي، نه پکې حمزه وي، او نه پکې 2 حروف د یو جنس وي، نو دې ته صحیح وي. لومبی به د صحیح ګردانونه وي، د ثلاثي مجرد، ثلاثي مزید فيه، رباعي مجرد، رباعي مزید فيه. تدې نه بعد بیا کم مثال، محموز، اجوف، ناقص، نو تدې ګردانونه به هم وي. بله اهمه خبره به مونږه دا یاد ساتو چې د صحیح کم ګردانونه دي نو دا اصل دی، او تدې نه اخو چې دا کم نور ګردانونه دي د مثال دي، د ناقص دي، د لفیف دي. نو په هغې کې که د فعل ماضي یو صیغه ده په هغې کې یو قانون جاری شوی وي نو د هغې پته به مونږ ته د صحیح نه لګي، یا په مضارع کې یو قانون جاری شوی وي نو د هغې پته به هم مونږ ته د صحیح نه لګي. مثلا یعیدو لفظ دی نو دا د مضارع صیغه ده، او دا د باب ضرب یضربونه دی، وعده یعیدو. نو په یضربو کې 4 حروف دي او په یعیدو کې 3 حروف دي. نو مونږ ته دا خبره د صحیح نه معلومه شوه د یضربونه چې په یعیدو کې قانون جاری شوی دی. نو بیا هغه قانون دا دی چې دا په اصل کې یوعیدو، خو واقع شوی دی د علامت مضارع مفتوح او د کسرې په منځ کې. نو مونږ حذف کو نو د یوعیدونه یعیدو جوړ شو.
نو په دې اعتبار سره د صحیح قوانین دا ضروری دي چې تدینه موږ ته پته لګي چې په دغه لفظ کې قانون جاری شوی دی او کو نه دی جاری شوی. نو باب اول صرف صغیر ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یفعل او یو صرف صغیر دی یو صرف کبیر دی. نو لومبه به مونږه صرف صغیر ذکر کو او بیا به صرف کبیر ذکر کو. صرف صغیر معنی وړو کې گردان، صرف کبیر باندې غټ گردان. نو په صرف صغیر کې به مونږه یعنی کم د فعل ماضی گردان دی، دغه د معلوم او د مجهول صيغه، دغه شانته د مضارع د معلوم او د مجهول صيغه، بیا د نفي جهت بلم د معلوم او د مجهول صيغه، د فعل نهي، د فعل امر او د اسم ظرف نواله تر د اخیره پوری د ټولي صيغه به بیا ذکر کړي. نو لومبه په هغه کې یو صيغه وي د هر باب نه او د اسم ظرف نه اخوا پورا گردان به وي، ځکه چې په هغه کې دونه تفصیل هغه نشته دی. او کم صرف کبیر دی نو په هغه کې به بیا پورا گردان وي، مثلا د ضربه پورا گردان، د بیا ته کم مجهول له ضربه د هغه پورا گردان. نو د پورا گردانونه مونږه کو د ماضی، د مضارع، د امر، د نهي، نو دغه ټول د تبیا صرف کبیر وای. چو الضرب زدن بمانا مارنا، نو مصدر د ضرب، اوس د ضرب نه به مونږه گردان کو. لومبه تدی باب علامت ذکر کوي چې د فعل یفعل تدی باب علامت سده. نو علامت اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس کی ماضی میں عین کلمہ مفتوح اور مضارع میں عین کلمہ مکسور ہوتا ہے. په ماضی کې به عین کلمه مفتوح وي، یعنی په عین کلمه باندې به زبر وي، او په مضارع باندې به عین کلمه باندې به زیر وي. نو چې کوم یو باب داسې وي نو هغه ته به مونږه ضربه یضرب وایو، لکه رجع یرجعو، کسرا یکسرو، نو دا ټول دا ضربه یضربو د باب نه دي. نو صرف صغیر دی ضربه یضرب ضربا فهو ضارب، وضرب یضرب ضربا فذاك مضروب، لم یضرب لم یضرب، لا یضرب لا یضرب، لا یضرب لا یضرب، الامر منه اضرب لتضرب، لیضرب لیضرب، والنهي عنه لا تضرب لا تضرب، لا یضرب لا یضرب. نو په دې کې کومه ضربه ده نو دا د فعل ماضی معلوم دا غیر لومبی صيغه ده، او یضربو دا د مضارع معلوم لومبی صيغه ده. نو د صرف صغیر فائدہ دا وی چې مونږ ته د یو باب د یو گردان لومبی صيغه معلومه وي نو هغه پسې بیا گردان کول هغه آسان وي. ضربن دا مصدر دی او ضاربون د اسم فاعل یو صيغه ده. نو دا ضربا یضربو دا دو معلوم صيغه وي، ضربا فعل ماضی معلوم او یضربو فعل مضارع معلوم. بیا ور پسې ته دی مجهول، و ضربا فعل ماضی مجهول له، یضربو مضارع مجهول له، او دا مضروب دا د اسم مفعول لومبی صيغه ده. بیا په دې پسې د نفي جهت بلم صيغه دي، یو د معلوم یو د مجهول، لم یضرب لم یضرب. بیا پسې فعل نفي معلوم او مجهول، لا یضرب لا یضرب. بیا نفي تاکید بلن د معلوم صيغه او د مجهول صيغه، لا یضرب لا یضرب. بیا د امر خړومبه امر حاضر دی او بیا امر غائب دی. نو د امر حاضر صيغه دي اضرب دا د فعل امر حاضر معلوم لومبی صيغه ده، او لتضرب دای مجهول له، لیضرب لیضرب د امر غائب د معلوم او د مجهول صيغه دي. بیا د نهي هم په دغه ترتیب باندې دی، لومبی د حاضر صيغه وي دوا، یو د معلوم یو د مجهول، بیا به د غائب یو د معلوم صيغه وي یو به د مجهول. نو فرمایي والنهي عنه لا تضرب لا تضرب، لا یضرب لا یضرب. اوس د دین اخوا پورا گردان دی، د ضرب هم پورا صيغه دي، د اسم علیم پورا صيغه دي، د اسم تبذیل هم پورا صيغه دي، او دغه شانتي د فعل تعجب هم پورا صيغه دي. والظرف منه مضرب مضربان مضارب مضرب. د ظرف د واحد صيغه ده مضرب او د تثنیه صيغه ده مضربان. د ثلاثي مجرد د صحیح د اسم ظرف کم گردانونه دي نو دا غي دا کمی لومبی دو صيغه دي. نو دا به یا
مفعل مفعلان په وزن باندې یعنی په عین کلمه باندې به یا زیر وي او یا به زبر وي یعنی مفعل او مفعلان نو صرف په دې دوه وزنونو راځي د مفعل مفعلان په وزن یا د مفعل او د مفعلان په وزن باندې او تدې د پاره قانون داده اصل داده چې تدې د اسم ظرف عین کلمه دا به مونږه مکسور وایو که مفتوح به وایو تدې ټول دارومدار د مضارع معلوم په عین کلمه باندې دی کچری د مضارع عین کلمه مضموم وا یا مکسور وا مضموم وا یا مفتوح وا مضموم وا یا مفتوح وا نو اسم ظرف کې با عین کلمه دا به هم مفتوح وي مثلا ینصر ده نو پدې کې عین کلمه دا مضموم ده لہذا تدې په اسم ظرف کې به هم عین کلمه دا به مفتوح وي نو موږ به داسې وایو منصورون منصورانی دا قشان دی په یسمعو کې مفتوح ده نو تدې په اسم ظرف کې به هم عین کلمه په دې دوه صيغو کې مفتوح وي نو هغه به وي مسمع مسمعان دا قشان دی مفتح مفتحان او چې بکم کې مضارع کې عین کلمه مکسور وي نو دا غي په اسم ظرف به هم مکسور وي لکه یضربو شو نو د دې نه بشي مضرب مضربان د یرجعون بشي مرجع مرجعان نو چې دا خبره زمونږ په ذهن کې وي چې د اسم ظرف د صحیح کم گردانونه دي نو په هغه کې به عین کلمه کله مکسور وي کله به مفتوح وي او تدې ټول دارومدار دا د مضارع معلوم په عین کلمه باندې دی والظرف منه مضرب مضربان مضارب مضيرب والآلة الصغرى منه د اسم علین والا تر د اخیره پورې د سونه گردان چې دی نو د صحیح د ثلاثي مجرد ټول گردانونه یو شان دي صرف حروف به بدلیږي الفاظ به بدلیږي خو په دې باندې چې کم حرکات او سکنات دي نو هغه ټول به یو شان دي نو چې دا یو گردان مضربون مونږ صحیح یاد کو تدې ځګنه د اخیره پورې نو مونږ ته د نصر ینصرون هم یاد شو د فتح یفتحون هم یاد شو دغه شانتي د ثلاثي مجرد د صحیح سونه ابواب دي نو د اسم علین والا تر د اخره پوری د ټول په یو وزن باندې دي نو فرمایي والآلة الصغرى منهم مضرب مضربان مضارب مضيرب او دا خبره مخکې مونږ ذکر کړی و چې په اسم ظرف او اسم علی په دې لومبۍ صيغو کې فرق دی چې په اسم ظرف کې با کومه میم کلمه ده دا به مفتوح وي او عین کلمه دا مفتوح هم راتلی شي او مکسور هم راتلی شي خو په اسم اعلی کې به میم کلمه دا د همیشه د پاره مکسور وي او عین کلمه به هم د همیشه د پاره مفتوح وي والآلة الصغرى منه مضرب مضربان مضارب مضيرب والآلة الوسطى منه مضربة مضربتان مضارب مضيربة والآلة الكبرى منه مضراب مضرابان مضاريب مضيريب وأفعل التبذيل المذكر منه أزرب أزربان أزربون أزارب أو أزيرب والمؤنث منه زربا زربيان زربيات زرب أو زريبة وفعل التعجب منه ما أزربه وأزرب به وزرب